نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 5 آیت نمبر 71 رکو نمبر 10 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه مخکنی رکو کې حکم چې تاسو اطاعت وکي او فیدې د اطاعت بیان شو کامیابی هم په اطاعت باندې میلاوي دی رکو کې ذکر د جهاد د مسله د جهاد بیان شوی ده او جهاد کول دا د الله او د الله د رسول اطاعت د حکم منل جهاد دا عبادت ده نو ترغیب ده جهاد فی سبیل الله تا مقصد د جهاد بیان شوی ده چې جهاد بکیږي د پارا د رضا د الله د اعلاء کلمت الله او د پارا د مظلوم مسلمانانو د آزاد اولو د هغوی د مدد او د نصرت د پارا زجر د منافقین ته هغوی جهاد ته نزي کله چې مسلمانان جهاد ته لاړ شي هغوی ته شکست میلاو شي نو دوی د جهاد نه وروسته پاتې کېدو ته فضل د الله وی خوشحالي پې مناوي او چې کله مسلمانانو ته فتح میلاو شي نو بیا اظهار د خفګان کوي چې موږ اولی تاسو سره نه وتلي چې موږ ته دغه غنیمتونه میلاو شوي وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی خطاب د مخلص مؤمنانو خذوا واخلی حذرکم سامان د بچاو خپل د دفاع سامان ځان سره تیار ساتي فانفروا بیا اوزی تاسو د جهاد د پاره ثباتن جدا جدا یوازی او انفروا یا اوزی ټول جمیعا په یو ځای څنګه چې تاسو ته حکم کیږي څنګه چې ضرورت کله جهاد فرض کفایي وي او کله جهاد فرض عین وي وان او یقینا منکم بعض استاسنا لمن لا یبطئن خامخا هغه خلق دی خامخا ورستو کیږي د جهاد نه چې کله حکم د جهاد راشي نو سستی اختیاري د پاره دی چې د جهاد نه پاتې شي فإن اصابتكم مصیبه بیا کچری ورسیږي تاسو ته سم مصیبت شکست میلاو شي ملګری زخمیان شي په شهادت باندې ورسی گرفتار شي قال نوای قد یقینا انعم الله احسان کړو الله علی پما باندې هغه احسان څه دی اذ لم اکم معهم په دغه وخت کې چې زنوم د دوی سره شهیدا حاضر موجود ورنزبهم یا گرفتار شوی یا به زخمی شوی یا به مړ وي نو کور کې ژوندې پاتې کېدل د جهاد نه وروسته کېدل دا ورته احسان ښکاري دې کې د منافقینو ناکاره صفت بیان شو ولئن اصابکم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل د طرف د الله نه فضل نه مراد فتح غنیمت لیقولن نخامخا وای کأن لم تکم گویا کنو بینکم پمین ستاسو کی و بینه او پمین ددکی مودتون دوستانا تعلق محبت الک منگتا پکم صحیح صد غنیمت نراک یا لیتنی ہے افسوس کاش کوي کونتو زهم معهم ددوی سرا حاضر دغه میدان نو اسیم کامیابی میلاوی دا فافوزا نو کامیاب شوی بویز فوزا عظیما پا کامیابی لویا سرا دوی تا کامیابی اغا مالی غنیمت خکاری دا اللہ رضا جنت حصول اجرون ثوابونا مقصود دا دینوی ترغیب دے جہاد تا فلیقاتل فس جنگ دے وکڑی فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی دا پارا دا رضا دا اللہ الذین حق کسان یشرون الحیات الدنیا چی خرسوی قربانی کوي ژوند د دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې مخلص مؤمنان هغوی د دې لپاره جنګيږي چې موږ ته د الله رضا جنت میلاو شي اجرونه ثوابونه میلاو شي ومن یقاتل او چا چې جنگ وکړو فی سبیل الله په لاره د الله کې فیقتل په شهید کړی شو نو کامیاب دی او یغلب یا غالب شو بیا هم کامیاب دی فسوف نو زرد نؤتیه چې ور بکړو موږ دتا اجرا عظیما اجر ډیر لوی میدان د جهاد ته اوت شهید شو او که غازی شو په دوړو صورتونو کې کامیاب وما لکم سرا دویم مقصد بیانی جهاد د دې لپاره چې مظلوم د ظالم نه آزاد کړي شي مظلوم د کافر او د مشرک نه آزاد کړي شي وما لکم او صد عذر تاسو ته پس وجبان دی لا تقاتلون جهاد نه کوي تاسو فی سبیل الله بلا رد الله کی والمستضعفین او د پارا د خلاص
ورکولو د کمزورو من الرجال نارینو والنساء او د خزو زنانو والولدان او ماشومانو الذين هغا يقولون چوای ربنا اے رب زمنگا اخرجنا اباس من لرا من هذه القرية الظالم د دې کلینا چې ظالمان دي اهلها وسیدن کی د دې د کلینا مراد مکة المکرمه د ظالمانو نه مراد مشرکین او کفار او د مظلومانو نه مراد غریب مسلمانان کمزوري مسلمانان وجعل لنا او مقرر کړم موږ لرا من لدنک د خپل طرف ولیا سوک دوست بچکون کې د ظلم نه وجعل لنا او مقرر کړم موږ لرا من لدنک د خپل طرف نه نصيرا مددگار په وستلو د دې کلینا وس دوه ډلې بیانېږي یو هغه چې جنگيږي د پاره د رضا د الله دویم هغه دا چې جنگيږي د پاره د طاغوت نو ترغیب دی مسلمانانو ته چې تاسو دغه ډلې سره او جنگيږي چې کوم د طاغوت د پاره جنگيږي الذين هغه کسان منو چې ایمان راوړل دي یقاتلون جهاد کوي فی سبیل الله پلار د الله کې جنگيږي والذین هغه کسان کفروا چې کفر کړي دي یقاتلون جنگ کوي هغه فی سبیل الطاغوت پلار د شیطان د کفر د پاره جنگيږي طاغوت د پاره جنگيږي فقاتلوا نو اے مسلمانانو قتال وکي و جنگيږي جهاد وکي اولیاء الشیطان دوستانو د شیطان سره چې هغه مشرکین او کفار اگر کدا غوی تعداد زیات دی قوت ور سره زیات دی او هغه سره د الله مدد او نصرت نشته دی ان یقینا کید الشیطان چال مکر منسوبه د شیطان کان ضعیفا دی کمزوری